السلام علیکم ملګرو. په ملتان کې یو افسوسناک واقعه دا راغلی ده چې یو پلار د جایداد په تنازعه باندې خپل لور سره د درو بچو مړه کړې ده. خپل لور هم وجلې ده او د هغې درې بچي هم وجلې دي. اوس آیا د پلار حصه نه ورکوله یا نور څه د جایداد څه مسله وه خو خپل لور پې وجلې ده سره د خپلو نوسو. نو په دې ویډیو کې ډیټیل سره مونږ خبره کوو چې آیا خپل لور ته یا خور ته حصه نه ورکول د جایداد د وراثت حصه نه ورکول دا څومره غټه ګناه ده او الله پاک دې حوالې سره په قرآن شریف کې څه فرمایلی دي. دا خبره چې کومه ده دا قسم غټه ګناه چې کومه ده زموږ په معاشره کې ډېره کېږي. مونږ اوس هم هماغه چې کوم هغه زاړه وختونه کم چې زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راتلو نه مخکې کم زمانه جاهلیت نو هغه حرکتونه اوس هم څه خلکو کې شته دي. لکه خپل لور خور چې کومه لکه زنانه ذات ډېر کم قتل ډېر کم ترین هغه له قتل یا هغې له په جایداد کې حصه نه ورکول. څنګه چې زمانه جاهلیت کې به کله د یو انسان لور وشوه نو هغه به هغه خپله لور ژوندی ښخوله او د هغې به څه ویلیو نه وه. ښه ګوره په سورة النساء کې الله پاک باقاعده د دې حوالې سره څو آیاتونو کې ذکر کړی دی. څنګه چې په جایداد کې د زوی حصه وي نو دغه رنګ د لور هم حصه وي. چونکې د زوی حصه لږه زیاته وي د لور حصه کمه وي خو حصه وي په وراثت کې. په وراثت کې د لور حصه ضرور وي. اوس که څوک د دغې د لور حصې نه منکرېږي او نه ورکوي وله نو دی د الله پاک د حکم خلاف ورزي کوي او الله پاک دغه قصد دپاره په جهنم کې د سوځېدو باقاعده اعلان کړی چې دا قصد زما د حکم خلاف ورزي کوي او دوی دپاره د سخت عذاب وعید یې سنو کړی دی الله پاک. نو دا ګوره الله پاک سره یو قسم له کلیام چې لکه تاسو د الله پاک حکم نه منئ خپله لور تاسو د جایداد نه دغه کوئ لرې کوئ چې دی له موږ جایداد کې حصه نه ورکوو. په دې معاشره کې داسې خلک هم پاتې شوي هم په دې 21 کې چې د خپلې لور خور واده په دې وجه نه دی کړی چې دې خاوند یا د دې بچي به بیا سبا موږ نه حصه غواړي په جایداد کې. لکه دومره غټ غټ ظالمان په دې معاشره کې تیر شوي دي. اوس شته یا نشته دا خو به تاسو کمنټ کوئ که چېرې ستاسو په علاقه کې داسې څوک وي چې دومره ظلم خپلې لور سره یا خپلې خور سره کوي نو دا سخت زیاتی دی. جی جایداد ورکول وراثت ورکول دا رستا په پتا باندې د لور حصه ده یا که ستاسو والدین وفات شوي او ته مشر نو ته کوشش وکړه چې هر رور ته او هرې خور ته خپله حصه ورسې. لکه د مشر ریسپانسیبلیټي دا ده چې هغه د والدینو د وفات نه پس ځکه که چېرې ته دلته د والدینو هغه جایداد ته لور ته نه ورکې خپلې خور ته نه ورکې او پروریانو کې تقسیمې نو د ستا د دې عذاب په وجه باندې د ستا د دې حرکت په وجه باندې کیدای شي ستا والدینو له هم د دې عذاب ورسي. لکه خپل والدینو دغه بوج هلکه کوي که چېرې د چا والدین وفات شوي دي نو په هغوی دا بوج هلکه کوي دغه جایداد چې ستاسو کم وي نو دا صحیح طریقې سره ایکول کوي د څه تقسیمې کوي چې کم حکم موږ له اسلام را کړی دی کم چې په قرآن کې دی کم چې په احادیثو کې زموږ خوږ نبي هم بیان کړی دی. نو د هغه حکم مطابق تاسو دغه جایدادو بټواره کول پکار دي. نو دا په ملتان کې یو افسوسناکه واقع راغلی وه چې یو ظالم پلار د جایداد په تنازعه باندې خپله لور او د هغې درې بچي قتل کړي. نو د هغې حوالې سره اپډیټس مې درکول. د ویډیو کتلو زیاته مننه او ویډیو ضرور مخکې ملګرو راورسوئ. والسلام.